بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو او اوریدونکو. نن په پیر بابا کې د جماعت اسلامي د فلاحي تنظیم الخدمت د طرف نه د سستی روډ سکیم ابتدا وکړې شو. په دې حواله باندې د امیر ضلعي امیر چې هغه کوم څه خبره کی هغه تاسو راځي د خلکو رائے د دې سکیم په اړه کې صدا د خلک اورو راځي زما سره. شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تحصیل قدیسی د سستی تندور ابتدائی پروګرام دی. امیر جماعت اسلامي ضلع بونیر محمد کریم باچا صاحب زموږ سره په دې موقع باندې موجود دی. موږ د هغو مشکور یو. سلام حاجي صاحب زموږ د الخدمت فاونډیشن تحصیل قدیسی صدر ولرشید حاجي صاحب او نور د علاقې معززین جماعت اسلامي مشران او کارکنان په دې موقع زموږ سره یاسر عادل بھائی موجود دی. زه هغه ته درخواست کوم چې تلاوت کلام پاک شروع وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو شکریہ ادا کوم ستاسو په ذریعه سره زموږ اواز مخکې اورېدونکو ته رسي. او زموږ چونکې په ټول بونیر کې بلکې په ټول پاکستان کې د سستې روټۍ یو مهم شروع کړی دی الخدمت فاونډیشن پاکستان. هغې کې زموږ ګډیزي چودا پاتې وو. نن پای کې موږ د هغې آغاز وکړو او انشاءالله دلته به موږ غریبانو ته روزمره په بنیاد باندې سستې روټۍ مهیا کړي. د دې طریقه کار به په څه طریقه کار باندې به خلکو ته روټۍ ملويږي؟ د دې موږ کارونه راخلي د الخدمت فاونډیشن هغه به انټري کوي او هغه کارډ به دلته ورکوي ته به روټۍ وکاروي. او دا صرف د رمضان پورې ستاسو اراده ده که نه د هغې نه پاخوا هم ستاسو اراده فی الحال د رمضان پورې. تاسو انتهایي مشکور یو چې په دې موقع باندې تاسو دلته تشریف راوړی دی. دا مو د الخدمت فاونډیشن سستی تندور او سستی روټۍ سکیم دی. په دې کې به په 10 روپۍ باندې خلکو ته ډوډۍ میلاویږي. 10 روپۍ چې دي نه دا به ورته الخدمت پرې کوي. او دا د جماعت اسلامي او د الخدمت فاونډیشن هغه ویژن دی چې خلک چې دی په خپلو پیسو باندې روټۍ والي په ارزان قیمت باندې الله تعالی که موږ له وس راکړو نو انشاءالله تعالی موږ به د خلکو له په دغه سکیم او په دې طریقه باندې باعزت ته ورسیز ورکوو. بیکاریان به دې نه جوړو. خو زه ستاسو د چینل په وساطت سره ستاسو د پیج په وساطت سره د خلکو له اپیل هم کومه چې دا کارونه چې دي نه دا بغیر د خلکو د تعاون نه کېږي. ځکه دلته ډېر زیات غربت دی. زموږ ملګري خو اکثر غریبانان خپل کار پرېږدي. دا هم دغه روزګاریان خلک دی. دغه د خپل کور سربراهان دي. دوی د خپل ټایم نه ټایم وباسي او هغه دلته راشي. دا د نورونه چلی یتیمانان پالي اغوشونه جوړوي خلکو له افطارونه کوي او په هر مد کې امبولانس چلی. دا ټول کارونه کوي. نو زما به د مغیر نظراتو نه سوال دي درخواست کوي چې په دې موقع باندې خپل زکات خیرات او صدقات الخدمت فاونډیشن ته حواله کړي. انشاءالله تعالی د دې دا صدقې چې دي دا خیراتونه او زکاتونه چې دي دا به ډېر په ښه ځای کې لګي. الحمدلله رب العالمین. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو د جماعت اسلامي او د الخدمت فاونډیشن مشرانو صحافیانو او زما انتهایي محترمو مسلمانانو ورو په دې وخت کې چې موږ په پاکستان کې اوسېږو کوم کې چې د سرو زرو غرونه دي د زمرودو غرونه دي پکې د پټرولو کمې نشته پای کې د ګیس او ځنګلاتو او د معدنیاتو کمې نشته او یو ایټمي پاکستان دی. خو د بدقسمتۍ نه 75 سال وشو په دې پاکستان باندې چې کوم خلک مسلط دي هغه خلک دي چې پاکستان خزانې لوټ کړي او د پاکستان عوامي د هغې نه بیکاریان او سوالګري جوړ کړل او نن هغې ته یوازې تعلیم نه میلاویږي هغې ته روزګار نه میلاویږي صحت فیسیلیټیز نه میلاویږي روزګار یو شی ورته نه میلاویږي بلکې داسې بدترینه ګراني راله چې خلکو ته ژوند ګران کو او مرګ ورته آسان کو. تاسو یې په دې روژې کې چې د عبادت میاشت ده زمونږ خویندې او میندې زمونږ سپین ږیري مشران او ځوانان په قطارونو کې ولاړ دي د پولیسو په دکو کې دي په لاټو کې دي او ډېر په بدترین صورتحال نه تېرېږي. اوړه ورته نه میلاویږي. هغه اوړه چې دا د ژوند یو بنیادي ضرورت دی په نن یو ایټمي پاکستان کې او هغه پاکستان چې د غنمو په حوالې سره په دنیا کې اووم ملک دی په هغې کې اوړه نه میلاویږي. په ټولو دنیا کې د پاکستان په تندي باندې تور داغ دی. د دې وجې نه الخدمت فاونډیشن جماعت اسلامي د دې خبرې ضرورت محسوس کړو چې د ټول ملک په شان دي په دې ضلع بونیر کې مونږ تقریبا دا زما خیال شلم تنور دی چې مونږ په هغې په بنیاد باندې خلکو ته سسته تنور په بنیاد سستې روټۍ په بنیاد هغې ته سهولت ورکولو کوشش کوو.
موږ وایو چې خلکو ته موږ سهولت ورکړو، په ارزان نرخ یې ورکړو، هغې نه سوالګري جوړ نه کړو او هغې بیکاریان جوړ نه شي. د دې وجې نه زما جماعت ملګرو ته هم درخواست دی چې نور به هم دی خپل تعاون کوي، عام مسلمانانو ته هم درخواست دی پکې خپل تعاون شامل کړي چې موږ دا نن په دې پاند پاچا په VC2 کې شروع کړو، کوئی سبا په VC1 کې شروع کړو، دا نن په کلو کې شروع کړو. انشاءالله دې په بنیاد کې الخدمت څنګه په سیلاب کې خدمت کوي، په زلزله کې خدمت کوي، په کرونا کې خدمت کوي، په هر مشکل وخت کې په ستړي کې د قوم سره اوږه په اوږه ولاړې د قوم خدمت کې تعاون کوي. دغه شان په دې وخت کې د وړو تکلیف دی، د بېروزګارۍ په وجه باندې د ګرانۍ په وجه خلکو ته ډوډۍ ضرورت دی. انشاءالله نیم قیمت په خدمت ورکړي، نیم په خلکو باندې موږ راولو. الله لیکي چې دا د ملګرو د قرباني الله تعالی قبول او منظور کړي او خلکو سهولت میلاو شي. او الله نه دعا کوم چې الله تعالی ظالم حکمرانان نه د زوړ پاکستان حکمرانانو که د نوي پاکستان حکمرانان دي او که د PDM په صورت کې د مولانا فضل الرحمن په صورت کې دا د 14 پاټو حکومت دی، خلکو ته د ګرانۍ نه علاوه د بېروزګارۍ نه علاوه د بدامنۍ نه علاوه هېڅ شی ورنه کړو، بلکې د وړو په بنیاد یې وشرمول. نو موږ کوشش کوو چې الله تعالی د دې ظالم حکمرانو د قوم خلاص کړي او دلته نیکان صالحان او خلکو د هغې حق ورکوونکي او حکمرانان شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.